په دغه سفر المظفر کې په 9 سفر المظفر باندې نن خو 13 دی او دا 4-5 ورځې وړاندې 9 سفر المظفر باندې په 37 هجری کې په جنگ صفین کې علی رضی الله تعالی عنہ په ملګرو کې دی وو علی رضی الله تعالی عنہ سره بی پناه محبت عمار ابن یاسر او جنگ صفین کې بیا د مبارک شهید شو په 37 هجری کې په 9 سفر المظفر باندې په 93 سال عمر کې او حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته ډیر په اول کې فرمایلی ډیر په اول کې هغه قصار تکوما چې هغه وخت بڅنګي افسوس نبی علیہ السلام ویلی ویحک یا ویح عمار ډیر افسوس ته په عمار باندې تقتله الفئه الباغیه چې یو گمراه او د دین نه یو لری گمراه یو فرقه او یو ډله بدی قتل کړي اغه نه دا یاد لري مراد هیڅ کله سیدنا امیر معاویہ رضی الله تعالی عنہ مبارک هیڅ کله اغه نه مراد نه دی چې کوم خلق غلط تشریح کا بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای عمار با په دغه جنگ کې دغه ډله کې خلق جنت ته او الله تعالی بلی عمار به خلق رب تعالی بلی او دا نور خلق به خلق جهنم تعالی بلی دا سیو گروه بدای شهید کړي ډیر یو مستانا یو محبت نه ډک تذکرہ د عمار ابن یاسر دا رضی الله عنه چې دا د علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ علیه السلام په خاص محبینو کې په صحابو کې یو دیم دی